بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما دلاقي مشرانو کشرانو زما د پارټي سینیئر ورکرانو د یوت د ایسپ د لیبر وینګ او د مختلف مرګرو د علاقو نه راغلي مرګرو میلمنو السلام علیکم. امید ساتم ټول به په خیر خیریت سره عزتمندو څنګه په 2018 کې ټولو مرګرو ټیکټ دپاره اپلای کړې وه. یو جمهوري عملو او عموما په سیاست کې دا د سیاست یو حسن دی چې هر یو مرګري ته دا حق حاصل دی چې هغه به د ټیکټ دپاره اپلای کوي. باقي ظاهره خبره ده چې په ژوند په دې ضلع کې 3 سیټه دي، 2 د ایم پی ای او یو د ایم این ای سیټ دي. داخلي ډېرو کسانو کړي، میلاویږي به 2-3 کسانو ته. عزتمندو ټولو مرګرو په دې کې ټرای کړې وه. مختلف مرګرو په مختلف شکلونو کې د خپلو مشرانو مرګتیا هم کړي، خو تاسو ټولو ته پته ده یو جمهوري عمل او دا د هر یو کس ته دا حق حاصل و. عزتمندو نن د عمران خان زمونږ ستاسو قائد دا فیصله وکړل چې هغه خپل ټیکټونه چې کوم سابقه ایم پی ای ایم این ایز وو هغو ته هغه ټیکټونه ورکړه او یو جمهوري عمل هغه پوره شو. هغه 3 ټیکټه چې زمونږ یو ایم این ای جنید اکبر خان ته د ایم این ای سیټ میلاو شو، د بره تحصیل شکیل خان ته زمونږ سابقه منسټر صاحب هغه ته میلاو شو، او په لاندې تحصیل کې ما ته میلاو شو. زه د پارټۍ انتهایی شکریه ادا کوم چې یو ځل بیا د دغې پارټۍ انتهایی شکریه ادا کوم چې هغو په ما باندې اعتماد وکړو او دا ټیکټو یو ځل بیا هغو ماله راکړو. عزتمندو مشرانو کشرانو زما کلیوالو زما به ټولو ته دا درخواست وي چې ټیکټو راوړل یا د پارټۍ نه د پارټۍ یو دومره غټه ذمواري اخیستل دا ډېره زیاته ګران کار دی. خو عزتمندو یو خبره ته کوم، دا ناممکنه هم نه وي چې کله ستاسو غوندې ځوانان او مشران د یو انسان سره مرګتیا وکړي نو بیا انشاءالله جیت یقیني. ځکه عزتمندو زه ستاسو انتهایی شکریه ادا کوم. ستاسو خصوصي توګه باندې خاص کر زمونږ سپینروبي مشران نن اکثریت زمونږ سره ناست دي. یوت نوجوانان خو زمونږ سره د مخکې نه روان دي، هغه په سوشل میډیا هم پوهېږي، په هر یو څیز پوهېږي. او زمونږ دا مشران چې کوم نن دا زویونه ما سپینروبي زمونږ سره ولاړ دي، نو نن د دوی جذبې ته زه سلام کوم چې ډېر په بھرپور طریقې سره نن راغلي او مشران اکثریت هم زموږ سره ډېر په ګڼ تعداد کې دي. او بیا زه دا هم واضحه کوم عزتمندو چې زموږ څه پروګرام هم نه و، خو د سهار نه دې مرګرو دغه وکړو چې یاره دا ټیکټ به مونږ د یو ریلي په شکل کې وړو او مونږ به یې جمع کوو. حالانکې مونږ خو دا وي چې زره ټیکټ به مونږ داسې ویسو جمع به یې کړو. او زیاتره مشرانو او نوجوانانو د پارټۍ د مرګرو دا خواهش و چې هغه وایي چې نه مونږ به په ریلي کې ځو. نو دا خبرې ځکه مختصر کوو، حالانکې ډېر ملګري راغلي دي، خو بار روډ چې کوم دی هغه د سلګرو پورې بند دی. ما ته دې کسانو ووایي چې مونږ د ډېر لرې نه پیاده رالو، نو ما هغه ملګرو ته ووایي چې بس تاسو ګاډو نه مه راکوزېږئ، بس مونږ دې ته خبرې کوو روانېږو. عزتمندو پارټۍ په مونږ باندې یو ځل بیا اعتماد کړی دی، خو زه ګورې دا درخواست به زما تاسو ته نوجوانانو مشرانو ته عزتمندو زه دا یو خبره کوم، کیدای شي مونږ ټیم تیر کړی دی، 4 کاله سیاست هم کړی دی، چاله به کار شوي چاله به نه شوي، کیدای شي یو انسان د ډېر عزت قابل او هغه ته لږ میلاو شوي، چاته به مثال په طور کار نه شوي. خو ګوره یو خبره یو درخواست درته کوم عزتمندو، زه که تاسو ته نن ولاړ یم په دې سټیج باندې او تاسو ته خبرې کوم، زه ستاسو کشر یم، خو عزتمندو ګوره زه نن